د پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی ته نامه څه کیدی دا د وجی ته میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی د ملازو حلال دی لار ول میاں جی گیدڑ حلال کې مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غوخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرالز مری ورتوي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدڑو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به اوسو خوري دا اوسه به غرمیلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویډیو استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز
د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چواریانو مشری بزوار. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده شي اواده زه سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله. نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ چا کړی دا تپوس ته وکړي. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه. ته پوه شو په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي کنه وکیلا 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو دو په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه. دیکھو وګورئ کتار سکه خیر دی کتار سکه خیر دی. نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لکه شرم وکړي او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې خلک ورسره نه خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو که ته مانا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی که ته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دې خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بېنظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنو سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دی خو ګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو له دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکي تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ویستي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راوبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس هلکه سدي خوړلې خان ساګ مې خوړلې تاسو خوړلې خان غټه غوښه تاسو خوړلې جی دال مې خوړلې دته به خان تاسو خوړلې روندې وګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوي لري چې دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل اے سړیو خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورته ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه والمزل عزما او دا اندوان بداسي تاسو داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تل او د غرب په خوا کې ولاړ دی او دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي په دې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم را وګرځیدو چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تونه ده ناغه سړی برېت دادا چل کولو او چې ګور نه پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېت توکته نو رښتیا ده برېت غوړي اجره کې ناس ته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناس تینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خور دیکھو گورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتی دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمول اړیو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله چړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ونی جاره وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه وری جاره وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وګوري او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی، پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی، په جړا دی وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاړي؟ وی چې لنډې مړ او وی په جړا. کابینه راغله، صاحب ولې جاړي؟ وی لنډې مړ دی او وی په جړا. یو پکې تاسو په چې دا لنډې دیسو خبر نه یو. بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ په جړا شو. بادشاہ نے تاسو صاحب لنډې سوکو وی چې نیم خبر کو خزانه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا. بادشاہ کو تراوی خزی ته چې خزی دا لنډې سوکو ټوله بادشاہي په جړا. وی خبره نیم د دوبي خزی جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا چې د دوبي خزی راوخته بیختی وزره لنډې سوک دی. ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې او خرو آمر دی. صحبہ چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ڈر لگیا جی کدا دیر روان دے کدا دیر بشی کدا دیر اسلام دری خبری ٹول درو وہ ایمان پیدا کری. کبھی سملے ممبر در تراغ ہے اور درتے ہوئے کہ اسلام دے اور بشی نو که ایمان ځان کې لړۍ نو د دغه ګریوان نه ونیسئ او په دغه خوله یو سو کوئ چې دا خوله والا د وینو ډکه. که وزیر درته راغی او درته وزیر له خو تاسو ټول ټوکری ټوکری کړي او زمونږ وزیران امریکې ته تلي دلته به استقبال تیاري کړي. ته به وګورئ دا بې ضمیره قوم دا بې لکۍ چې دي دا به زرګونه خلک روان وي چې هله امریکې نه راغله. امریکا څه کعبه ده؟ امریکې غوندې رزیل ملک به په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوہو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه. مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچه غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري. و چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خبره چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دي شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس دی او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کوا. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړه، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته. د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانه چې ما، که جینۍ را روانه ما، که هلکان را روانې ما، درې لارې بلاک کړی، درې واړه درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک. پیر له کا ښځې ورغلې په سر ولا لاس راکاږي، الله دې نورم خکا. که جینۍ ورننوتم په سینه مینه ورته، الله دې نورم خکا. حاجی آسان شی دی، مال دی، پیسې دي، خوراکونه دي صاحبه، ها کو دی. ملاتوب ګران کار. نو پیران ډېر هوښیار. هغه ورته اوس مې خلاصوه. وی بداس چل لے چې سبا لا د دې 500 دا کړای دا. پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا، زب ته تب سره ونخلو. بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم ستازان بخلاش. چې سهار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي، مرید په ور منډه کړي، دواړه په فرزونه دی، یو وزه په ورزم بل وزه. بادشاہ دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی، چې د چا غاړه ته پرې وته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه ځم. دا جګړه ده زما او ده. بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه، جنت ته زه ولې نه ځم؟ زه ولې نه ځم؟ کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټي التا. پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو. او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته په خپل اچي، په خپل شهرنا پرسان دے، ایس پتہ پکې نه لګي. اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام. دې په یو بل خبره ووري. تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده، زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم، هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله، هغه ډر وته د اخر مخ ته پتن لرو لاله. کور د چا آباد شو، بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا، کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو ډر تاسو بنی آدم یې ځان یعنی تاسو پښتو دار زاده چا کله کې تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مالغه وخت منګه پښتانه یو چې زمون خزه د شپې په یو بجه د سلیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې بیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرم شپه که سویلی کرم شپه یعنی مونږه پښتانه کینه کین شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
منشه نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري. راشه که نه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی. یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کړه، زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه وي. خاوند به ته تپوس کوله چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویلې ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه. خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي.
زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې دی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه وی دا 50 والا 50 به بیا درک ول زه 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ول ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې 150 خې که زه پوهې چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب
سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل خزا په یو جماعت ورغلی دی په جماعت کې د پیر غوا په جماعت کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جماعت دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان اغیرانی ولې مرګ لیواله دی خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړې کم حق مې وې وی کور دی وران شه ما چې تاته ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خو ویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ورونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې اسمن له اختراق وختو باسی اور نو ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ویل اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړي ته په داسې ورټوپ کوڅو په داسې ها او چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خپل نیولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ویل ما چې درته چا عقل زدکا تم بچوي د پیرم بیړه تباش و ځان دې محفوظ نو ما مناسب لک عقل زدکا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سله غوندې ځان کې اهلیتم پیدا کا پل شانتم ګورا وختم ګورا چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مليان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا دې مسلم لیکو د لاسه چا دې او کني او چا ریو چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه په آرام مناسب چرته کور کمانه د موانو استاد دې خبرو سره چکار ده زمون په علاقه کې یو میر دی زه ورته تار پیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځان په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ہر جی تھے تو کیا نیغ ہونے آگا تا دے سکتے نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تا او گورے چه پدے سرمایہ دارو با ما در تا میچنے او نگرزولے نو دا گیرہ با بیا ما پا دروغ ساتی آگا ورزے پیخور کے پولیس افسرانو یو دوس پایان پا حوالات کے چوئی مالک اولی ویجی دوی چانا 10 روپے رشوت اغستے مال خواہ ویلے مال خپکی گی خوبا نا کئی او ٹکے درتاو کو اگا افسر تا میوی ویل نجی ولی با خپکی گی ما اگا 10 روپے اغستے وی حوالات تلاڑو او تا کرا چی پروند کینوانو 10 کریٹر آگلیو تب کم جہنم تزی پدے میں پوئی دا استا مور پسے خیرات کرے او کستا خزے پسے خیرات کرے سپائی 10 روپے واغستے کافر شو جیل تلاڑو ٹھیک دا جی تا مالا 10,000 او 15,000 روپے جماعت لراوڑی دا پا کما خوشحالی کی دی نو دا مغا خبر دا چھ نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چور کی رشوت شی مال چراشی شکرانہ شی پیر لچور شی نظرانہ شی پیر لچور کی نظرانہ شی اور رات چاوے دلتے پیر دے تبلیغ والا و خلاف دے پیر دے
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیران په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا اپریدي چې دي د خدای قمقل زه خپل اپریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخواه والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار پکلش بیا په بس ورپسې جوخ صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم ا چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا حکم چې خزا حکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها او چا کټوایل تلړکا سره ورته وی بیړه د غر کشه مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته بیا ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غونډه کانه راو غورځيږي او اتی کی سوره وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دلاره چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وې ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس ده چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله اغا اوسپنے مسپنے آر چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیٹ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سره یو ځای آزاد دے چین مونگ نه رستو آزاد دے روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړي لګیا دي مونږه سیوا الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خرې بس خلاص خبره اوس ته خرې نو زه خر سره خبرو کولو والا مولا نه یم که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده غوږ کېدی چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپله جوړ دی د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارېده دا چا راونیوه او مړې که چا مړ که روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارېده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو ساينسدان کو کین کیږي کالج کې ګرځي د ام ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د ام دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګوره عقل داو یو تک شینامه په دا سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند و را غورځیدل دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او دو سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وایي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یې یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا اړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي ورکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنم مولا ول چډه خدا قبول کړی نه او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو خدای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وی چې څنګه وی چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپۍ واخستنو دې کې د خدای څخه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خولې نه پکې هغه ګندوزي چې څه حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړوکی اختر دی قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې راغلی چا پسې څه راغلی چا پسې څه راغلی مونږ کې یو ملګری هغه پسې چرګان راغله هلک غوړو چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای یې غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه وي که نه ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مال خان په خندا مې ځان مړ کو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړي ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو اسې سیل کوو پام غلطو چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم نه دې مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرول چې وی درول هغه چې داسې بوتل ته وکړه اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیال هم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د فلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چې چا ګیدړ نه غوږ خوړلی دی او چا نه لکۍ خوړلی ده او چا نه خپې خوړلی دي او ګیدړانو منډې کړي چې منډې کړي راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني